ویل کېږي چې وینه سپینه شوې څوک به په چا بروسه وکړي. د پېښور مشهوره سندرغاړې نازیه اقبال که موږ لوڼه د هغې د سکه رور د لاسه د جنسي تشدد ښکار شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اشفاق بنګش په دې ریپورټ کې. نازیه اقبال زما سکه خور ما نه غلطي شوې ده، سره زه خپله غلطي منم. ویل کېږي چې وینه یې سپینه شوي اوس په چا بروسه سړی وکړي چې خپل رور خپله وینه او خپل ماما رشته هم اوس د اعتبار پاتې نه شوه. پښتو مشهوره سندرغاړې نازیه اقبال دوه کم عمره لوڼه سهرا او د مینا خپل ماما افتخار علي د لاسه جنسي تشدد ښکار شوي. نازیه اقبال وایي چې دغه ورور مې د خپل کور او بچو خیال ساتلو لپاره ځان سره کړی و، ولې چې په پردو بروسه نه وه. دا زما خپل د ابۍ راوړی رور دی، په ده مې اعتبار هم دی او خپل رور مې دی او د ده کار روزګار نه و. نو ما وی زه دا زما رور دی، زما د لاسه چې څه کېږي هغه به هم کوم زه تاسو سره. 1.5 کال نه دی لګیا دی زما د ماشومانو سره. دا لور زما د 6 کالو وه او دا مشره چې ده دا د 10 کالو وه. نو د دومره ماشوموالي نه دې ماشومانو سره دی لګیا و. راولپنډي روات تانې کې 21 اپریل باندې درج FIR چې کم نازیه اقبال په خپل سکا ورور افتخار علي باندې کړی او ورور هم دا اقبال جرم قبول کړی. زما نوم افتخار علي دی، زما نازیه اقبال زما سکه خور ده. ما ډېره غټه غلطي کړې ده سر، ما معاف کړئ، زه خپله غلطي منم سر. روات تانې تفتیشي افسر سعید خان مطابق د بچو میډیکل ریپورٹ کې تصدیق شوی اور ملزم افتخار علی مونگ سره پر ریمانڈ باندې دی. ڈاکٹر صاحب نے کلیئر لکھا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور متعدد بار دونوں بچوں کے ساتھ ہوئی ہے اور متعدد بار ہوئی ہے، ایک مرتبہ نہیں ہوئی ہے. اس کا ریمانڈ حاصل کی ہے، پھر نیکسٹ پروسیس کر کے لاہور لے جائیں گے، وہاں پہ DNA اس کا کروانا ہے. د نازیه اقبال ګلونو پشان معصوم بچیانو هم د ماما افتخار علي تشدد بیان د ورېدو نه دی، ځکه مونږه نشر کولی هم نشو. او د ماشومانو مور نازیه اقبال وایي چې په موقع مې هر څه لیدلي او الله راته همت راکړی چې دا خبره پټه نه کړم، ولې چې د نورو خلکو ته هم یو سبق ذریعه جوړه شي. نازیه اقبال وایي چې ماشومان مې دومره یریدلي چې اوس په خوب کې هم یریږي. خپلو بچو مې د قرآن پاک ختمونه کړي دي، حفظ ته مې کېنولي دي. څه چې د مور حق دی هغه به زه الله له جواب ورکوم، هغه ما پوره کړی دی او پوره کوم. ما ځکه دا سټیپ اوچت کو چې تاسو په رور او په ماما اعتبار ونه کوئ، بلکې زه وایم چې په خپل سکه پلار هم اعتبار ونه کوئ. دا اخر وخت دی، د قیامت نشانیانې دي.